السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے جو مقام نے نبی علیہ السلام جمعات کې داخل شو. په جمعات کې یو صحابي چې د هغه نوم حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه دی، هغه ناست نبی علیه السلام ته تپوس وکړ. نبی علیه السلام ته تپوس وکړ چې څه وجوهات دي ته جومات کې د جمع مانځه نه علاوه یو ټیم کې دلته ناست یې. حضرت ابو عمر رضی الله تعالی عنه ورته ارشاد فرمایي یا رسول الله یو قرضې ډېر سخت پریشانه کړی او یو غمونه دې باندې ډېر زیات پریشانیانې دې باندې ډېر زیات، نو دغې پریشانۍ نه جومات ته راغلی. نبي علیه السلام ورته ارشاد وفرمایل چې زه تاسو ته دعا ښیم، نو هغه دعا په وجه باندې تاسو د دې دعا تاسو دا وایئ، د دې دعا په وجه باندې به الله رب العالمین ستا قرض هم ختم کړي او الله رب العالمین به ستا غمونه چې کوم دي پریشانیانې چې کوم دي هغه هم ختم کړي. هغه دعا دا ده: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. نو کوم خلکو باندې چې قرضې پریشانیانې غمونه ډېر زیات دي، تکلیفونه پرې مصیبتونه په دې کې ګیر وي، نو هغه د دې دعا کثرت سره د دې دعا ورد کوئ. انشاءالله الله رب العالمین به ضرور به ضرور د هغه د قرض بندوبست هم د خپل غیبو خزانو نه کوي او الله تبارک وتعالی به د هغه پریشانیانې چې کومې دي هغه هم په راحتونو کې او په خوشحالیانو کې بدلوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.